اوس په دې ځای کې د عام انسانانو نه اولاد آدم نه الله تبارک وتعالی چې کم لوز او کم وعده او کم عهد چې اغشتیو په عالم ارواح کې دا غي ذکر فرمایي دې د پاره چې دا انسانان اولاد آدم سبا پورز د محشر د رب العالمین په حضور کې دا عذر وړاندې نه کی چې مونږ ته څه خبر نو راغلی مونږ ته چا وینا نو کړي او مونږ خپل پلار نیکو په دغه شرک او کفر باندې لیدلو نو مونږ هم ورسره ورپسې روانو نو دغه باطل او مشرانو د وجه نه مونږ ته سزا ولې ملاويږي چې سبا دوی دا عذر د الله جل شانه په حضور کې پیش نه کی نو دې لپاره الله جل شانه هغه لوز هغه وعده چې کوم د هر انسان نه د اولاد آدم نه الله تبارک وتعالى غشته او دا غي ذکر فرمایي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ او هر کله چې واغستلو ستا رب من بني آدم د بني آدمنا من ظهورهم د دوی د شاګانو نا ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم او گواهی واغستل د دوی نه علی انفسهم د دوی په ځانونو مبارکي د دوی په نفسونو باندې الست بربکم اي نیم زستا رب قالوا دوی البلا ولنا شهیدنا من گواهی ورکو ان تقولوا چې او بوي تاسو یوم القیامت پورز د قیامت انا كنا بشکو مونږه عن هذا غافلین د دینه به خبره او تقولوا یا او بوي داچی انما اشرک بشک شرک کړو آباؤنا پلارانو زمونږه من قبل د دین وړاندې وکنا او مونږه ذریه اولاد د دوی من بعدهم پس د دوینا افتهلكنا نو ایت هلاک کوي مونږه بما فعل المبطلون پدی وجه چکړه د گمراهانو وکذالک او دا شان نفصل الآیات مونږ بیانو تفصیل سره آیاتنا ولعلهم يرجعون او د پاره دی چې دوی بیر تر وګرځي واذ اخذ ربک چې کله واغشتلو استرب الله تبارک وتعالى چې کله آدم علیه السلام ته دا فرمایل جنت ته داخليدون مخکی د حضرت آدم علیه السلام د خې طرفنا د ملا سخل کی راواغشتو او ارشاد فرمایل چی هؤلاء للجنه ولا ابالي دا خلق د جنت د پاره دي زما پدې څه پروا نشته او بیا ګس طرفنا د ملا خلق روچت کړو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې هؤلاء للنار ولا ابالي دا خلق د جهنم د پاره دي زما پدی باندې څه پروا نشته نو چې کله دا حدیث پاک د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې بیان شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نا سوال شو چې په عالم ارواح کې د الله تبارک وتعالى طرف نه دا فیصله شوې ده چې دا خلق جنتیان دي او دا جهنميان دي نو بیا د عمل څه فائدہ شو چې فیصله مخکې نشوي وي چې دا جنتی دي او دا جهنمی دي خي طرفنا د آدم علی السلام د ملا خي طرفنا خلق رواغشتو دا جنتیان دي ګس طرفنا رواغشتو فرمایل الله پاک چې دا جهنميان دي نو بیا د دې عمل څه فائدہ شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دغه سوال مونږه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړو هغه مونږ ته په جواب کې ارشاد فرمایل چې کوم خلکو الله تبارک وتعالى د جنت د پاره انتخاب کړي نو هغه مسلسل لګیاوي هغه کارونه کوي چې کوم د جنت طرف ته تلو والا وي جنت طرف ته بوتلو والا وي جنتیان ولا عمل هغه کوي تر دې پوری
چې د مرګ په وخت کې هم یو داسې عمل وکړي چې هغه سیده جنت ته ورسیږي او چې د کومو خلکو انتخاب الله جل شانه د جهنم د پاره کړی دی هغوی په دنیا کې داسې کارونه کوي چې هغه د جهنمیانو کارونه وي د الله تبارک وتعالی د ناراضګۍ کارونه وي د معصیت او د نافرمانی کارونه کوي لګیاوي په هغې کې لګیاوي تر دې پورې چې مرګ وخته پورې د مرګ په وخت کې یو داسې کار وکړي چې هغې نه سیده جهنم ته لاړ شي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت په دې انداز کې وفرمایل چې الله تبارک وتعالی د جهنم د پاره هم د خلکو انتخاب کړي جنت د پاره هم اوس یو بنده د خپل ځان ته وګوري چې زه د چا کارونه کوم لګیا یم که بالفرض زه د جنتیانو ولا اعمال کوم جنت طرف ته تلو ولا کارونه کوم او هغې طرف ته قدم اوچتو نو مطلب دا چې زما په ازل کې زما انتخاب د جنت د پاره شوي او که چرې زه داسې کارونه کوم چې هغه د جهنمیانو دی نو بیا د سړی په خپله فیصله وکړي چې زما انتخاب د جهنم د پاره شوي نو که یو سړی ته اندازه نه کېږي نو پکار ده چې همیشه داسې اعمال اختیار کړي چې هغه جنت ته تلو والا وي جنتیانو والا اعمال وي نیک اعمال وي نو دا نیک اعمال اختیارول دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې د الله تبارک وتعالی د انتخاب د جنت د پاره کړی دی نو دغه عهد الستو چې کم طویل شي چې په ازل کې الله تبارک وتعالی د ټولو انسانانو نه دا تپوسو فرمایل الستو بربکم از استاسو رب یم نو موږ او تاسو ټولو انسانانو دا جواب ورکړي قالو بلا بشک ته زموږ رب او دغه یو داسې عهد دی یو داسې لوز دی چې د دې اثر د هر انسان کاغه مسلمان دی کاغه کافر دی دغه په زړه کې دغه جواب هغه موجود وي او دا یو داسې اثر دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر پیدا کیدونکي ماشوم هغه د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي فلابویه او یهودانه او ینصرانه مور پلار بیا د چانه يهودي جوړ کی د چانه عیسائی جوړ کی خو ماشوم چې پیدا کیږي نو فطرتن د اسلام او د دین اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي ځکه د هر انسان په زړه کې د لا اله الا الله هغه چراغ مخکې نه بل کړی شوی موجود وي خو بیا د غلط صحبت او غلط معیت او غلط دوستانی د وجه نه چې د کفر په لار باندې روان شي نو دغه عهد الستو چې الله تبارک وتعالی د هر انسان نه عهد غشته دي او بیا چې کله انسان پیدا شي معمولی شان د غور او فکر وکړي د الله تبارک وتعالی په قدرتونو کې نو باندې د الله جل شانه وحدانیت هغه واضح شي نو څوک د دا نه وي چې ما نه د عهد هیرو او ما نه هیر شو ځکه چې یو ماشوم پیدا شي لږ عقل فهم اغشتل شروع کړي نو خلک ورته وایي چې دا د پلار دی دا د مور ده نو د خلکو په وینا باندې او د خپل باطنی کیفیت په بنیاد باندې دا فیصله کوي چې دا می مور ده او دا می پلار دی بعینه دقه شان د الله تبارک وتعالی طرف نه د هر انسان په زړه کې فطرتن د توحید چې کوم مینه ده عقیده توحید دی دا چول شوی دی نو معمولی شانتي یو عدل او انصاف نه چې یو سړی کار واخلي نو د الله تبارک وتعالی هغه وعده را یاد شي چې کوم وعده د په ازل کې د الله سبحانه وتعالی سره کړو چې الستو بربکم ازستاسو رب یم قالوا بلا چې او بشکته زموږ رب نو بیا الله تبارک وتعالی په دنیا کې دوباره وته یاد دهانی کوي چې سبا دا اونوي چې او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل سبا دا اونې ما مور پلار مشرکانو زم ور پسې لاړه مشرک شوم دا خو ما د پاره عذر دی دا څه عذر نه دی بلکې هر انسان ته الله تبارک وتعالی فطرت ورکړي دی او سلیم الفطرت پیدا کړي دی هر انسان ته شعور ورکړي دی فهم ورکړي دی عقل ورکړي دی داغه په بنیاد باندې د خو د بد فیصله هر انسان کول شي او د هر انسان په ځل کې الله تبارک وتعالی فطرتن د اسلام او د عقیده توحید چې کوم چراغ دی داغه بنیاد الله جل شانه د هر انسان په ځل کې هغه فطرتن یې خېدي معمولی شان چې عدل او انصاف سره یو انسان سوچ او فکر وکړي هغه هر څومره غټ نغټ کافر وي دغه په ځل کې د توحید هغه چراغ بلیږي هغه تسلیمي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم